بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال امام صادق کل مولود مرتهن لعقیقته. مختصر څو خبرې عقیقې باندې کوو چې مو ډېر زیات غفلات کوو دي شي نه، او حدیثو کې امامانو معصومینو دي باندې ډېر زیات تاکید کړی دی. کوم حدیث مو تاسو خدمت کې عرض کړل دي کې مولا امام صادق یې چې هر یو بچی چې دنیا ته راشي هغه د عقیقې ګراو کې وي، یعنی عقیقه داسې ده لکه هغه ته بیمه وي، انشورنس وي و بچي دپاره څه اوس یې پلار مور ورته کوي او نه ورته کوي. پیغمبر اکرم حدیث دی چې اذا کان یوم سابعه فاذبح فیه کبشا. کله د بچي یو بچی اولاد شوی وي اومه ورځې وي نو هغه دپاره یوه پسه حلال کته. نو عقیقه زه مختصرا دوره وایم چې مستحباتو نه دی، ډېر زیات تاکید پې شوی دی او وسایل شیعه کې نورې مو کتابو کې ډېر زیات حدیثونه دي باندې شته دي. ځینې فقهاو حتی څه داسې ویلي دي چې واجبه دی، ځینې علماو ویلي دي او ځینې فقهاو یې چې قربانۍ چې کله کوي قربانۍ کې یاد وایي چې به واشي، خو بیا یې چې قربانۍ نه لازم شی دا دی چې ته عقیقه وکړي. او که صدقه غواړي چې عقیقه نشي کوی یا عقیقه نه ته میلویږي یا دسترس کې نه وي، ته غواړي چې هغه پیسې صدقې کې ویر کړي، امام نه پوښتنه شوي د امام یې چې نه صدقې کې ما ویر کوه، پیسې فایده نه کوي. ته پکار دی څه صبر وکړه چې حیوان عقیقې والا درته میسر شي بیا عقیقه وکړه. او چاهې وړکې وي جلکې وي او چاهې اول اولاد وي، دویم اولاد وي، دریم وي، څوام وي، هر یوه دپاره عقیقه لازمه دی، ضروري دی چې موږ یې وکړو. او ومې ورځې عقیقه بهتره دی، روایتو کې راغلي دی. او بلوغه پورې چې بچی بالغ کېږي پلار و مور باندې سنت دی. هغه نه بعد تا مرګه پورې عقیقه کیدای شي. انسان که چیرې عقیقه نه وي شوي مرګه پورې انسان خپل عقیقه خپله کوای شي. یو کس پیغمبر ته راغلو 90 سال عمر یې، یا رسول الله زه غواړم چې بیمار نشم او مصیبتو کې گرفتار نشم، چی وکړم؟ پیغمبر ورته چې عقیقه دې شوي دی. یا رسول الله عقیقه مې نه دی شوي. پیغمبر ورته وویل څه منډه لاړ شه عقیقه د خپله وکړه. اندې شان سره یو کس امام صادق علیه الصلاة والسلام ته راغو، مولا نه یم خبر چې ما عقیقه شوي دی که نه دی شوي، چی وکړم؟ مولا ورته ویل چې عقیقه وکړه. او پس یاد وساتئ عقیقه ډېر مهم شی دی. مو بچي سپتالو ته علاجو ته ګولیو ته سپاتالو ته یې ویر کوو، دا زحمتونه کوو، پېښور اسلام آباد ته یې بیایو، خو دا یو زحمت نه کوو چې ومې ورځې بچي باندې یوه عقیقه وکړو، خونې کې ننه وینه تاله کړو، دغې وینې سه دا بچی سیکیور کېږي، محفوظ کېږي، هر قسم طافات و بلیاتو نه محفوظ کېږي. ما درته وویل چې اومه ورځ به راشي ته عقیقه په وکړه. او عقیقې کې بهرحال روایتو کې راغلي دي چې بهتر مړي پسه دی هغه نر، خو بیا ځینې روایتو کې شته دي که وړکې وي هغه دپاره پسه وي او نر وي، که هغه وي جلکې وي هغه دپاره ماده وي. بهرحال مړي پسې بهتر راغلی دی، خو وزي وي او مړي وي فار نه کوي. شرایط یې که پوره وي خو یا بهتره دی. مثلا که چیرې مړي پسه دی 6 میاشتې پوره وي، که چیرې وزي پسه دی 1 کال کم از کم پوره وي، صحیح سالم وي، دا ډېره ښه خبره دی. دعا خپله دعا دی د عقیقې والا مفاتیح الجنان کې نور کتابو کې شته، تاسو به سکرین باندې واوکسوئ دا دعا که ورباندې ولویستی شي ضروري دی، بهتره دی. پسه چې کوم ټایم کې حلالیږي هغه کې دا ټکي واضح راغلي چې لحمها بلحمه دمها بدمه عظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد. چې پروردګاره دې وینه پسه والا مو قربان که بچي وینې نه دې هډوکي دې غوښه بچي غوښې هډوکي نه قربان شول. پکار دا دی چې هغه ته خامه تقسیم نه کړي، هغه ته پخه کړي، ولمنه راولي، او ضروري نه څه فقیران راولي، خپل یار دوست رشته دارو کې ورغوښتی شي. او مکروه دی چې دې غوښه پلار مور وخوري، خصوصا مور دپاره ډېره مکروه دی. همدې شان سره یې بچي وړونه وي، خویندې وي، او هغه کوم پلار یې دی چې هغه دغه عقیقه بچي دپاره کوي، هغه سرپرستی کې چې څوک وي هغوی دپاره دغه خوړله د غوښې کراهت لري، مکروه دی، بهتره دی چې ویې نه خوري. هډوکي پکار دی مات نه شي، بندونه پکار دی خلاص شي. او ځینې کسان البته دفن کوي د هډوکي یا لرې ځینې شونه دفن کوي، وینې دفن کوي، دا شونه نه دي راغلي روایتو کې، دا شونه مه کوئ. صرف اندوره کافي دی چې ته هغه خونې کې هغه کې پوخ کې او هډوکي مات نه کې، انده حده پورې کافي دی. او دې ذریعې سره د بچی هر قسم طافات و بلیاتو نه
محفوظ کی لکه څنګه پیغمبر اکرم ومې ورځې باندې خپل زوی المسیح امام حسن علیه السلام دپاره امام حسین علیه السلام دپاره هم خپل وخت کې عقیقه کړې وه. نو علما ډېر زیات تاکید پکوي کوشش کوو چې د عقیقې باندې ما او تاسو هم عمل وکړو، دې ذریعې سره ما او تاسو بچای هر قسم ته بیماریو نه، افات و بلیاتو نه محفوظ پاتې کېدای شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.